شیخ صاحب ما ته چې څوک دا وایي که نه جی جی راته وخاندي به زما له نرم شیخه جرمانه ختمه شي نه شیخ صاحب مونږ باندې مه دوکه کېږئ په ما او په باچا مونږ باندې قربان داسې ډاډه راځئ که نه چې بیخي دا به زمونږ دپاره د اعزاز خبرې چې تاسو مونږ د ګریوان نه نیسئ دا ټکي خطرناک دی چې دا ټکي راته څوک وایي جرمانه ختمه شي نو څه وکړو جي ستاسو دا د مینې ټکي دی که نه قربان هغه شاعر ویه بېدبېدې ما پیستا مخې له څوک درځي او غر سره ډغره ده نو څه وکړو جي بل هغه ویوي زمونږ د کلي او د کور څوک دي ستا نه بغیر زمونږ نور څوک دي نو د مینې د زور قربان د مینې او محبت او شفقت نو بس مونږ خو غواړو چې تاسو مونږ جرمانه کړئ الله تاسو خوشحاله کړي الله مو ته کوم ځای کې اسلام آباد کې زه نه جي مردان کې وه انشاءالله حاجي حاجي تاسو اسلام آباد ته روان یې که نه زه هم ستاسو مردان ته را روان یم دا څه وایي مردان ته اوس نه رستم کې زما یو شاګرد و جی 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 هغه څه پروګرام هغې ته راغلی او زه د شهباز ګاډۍ ته راورسېدم او په مردان ته روان یم نه دا خیر بیا به شي که غیرې ها نن د شهید شیخ ادریس رحمت الله علیه په جنازه کې موږ شرکت وکړو او څنګه چې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د حق او د باطل فرق چې دی هغه به زمونږ جنازې ښیي او د حق او د باطل فرق چې دی او پہچان هغه د جنازو نه پته لګي نو دا په لکاو خلک راغلي او په زرګاو خلک په قطار کې ولاړ دي په دغه روډونو باندې دا ټول خلک مونږ تاسو ته نشو راوستي دا کوم چې شاته تاسو ته ښکاري دا 30% خلک هم نه دي څومره چې راغلي او په روډونو باندې دا څومره خلک چې شاته په دې ګراوند کې تاسو ته ښکاري د دې نه زیات خو ګاډي راغلي نو سوچ وکړئ چې عوام به څومره راغلي خلک به څومره راغلي دا د شیخ صاحب د حق پرستۍ او دا د هغې د حق د بلندۍ هغه ناره ده او هغه چغه ده چې لاندې تاسو ته ښکاري او دا دومره عوام په کثیر تعداد کې د پوره پاکستان نه په شمار باندې په 7 غنټو کې دلته کې ځان راورسو د دومره خلکو چې یقین وکړئ حساب هم بند شي تاسو دا خلک تاسو سوچ هم نشئ کولی چې دا څومره عوام دی هم دې لاسته هم هغه لاسته هم په روډونو باندې او دا په د تنګي نه واله تر د تورنګزو هغه د 400 پورې د مین بازاره پورې دا ټول روډونه چې دا بلاک دي دا صرف د شیخ صاحب د حق پرستۍ گواهی ورکوي او الله تعالی دې د شیخ صاحب د برکته دا څومره پنډال چې راجمع شوی دا څومره عوام راغلي دا څومره مسلمانان راغلي د شیخ صاحب او د دې د شهادت د برکته د الله تعالی دا ټول پښتانه چې څومره هم راغلي جنازې لا ټول د الله تعالی وبخي د شیخ صاحب د برکته مونږ ټول چې څومره یو مونږ ټول د شیخ صاحب مجرمان او دا حقیقت دی او دا را سره ومني په خدای مې د قسمې صرف پیارانه ده نه د چا په شیخ صاحب باندې څه کار شته نه د هغې په شهادت باندې چا څه کار شته نه په دې باندې چا څه کار شته چې څه وشو سره روان دي یا ما سره یا بل سره کله به خانزیب شهید کېږي مونږ نه لوی شخصیات لاړل مونږ به صرف مونږ به حیثیت د پښتون صرف دومره کولی شو چې ویډیو وکړو تصویران یې پرېږدو او بله ورځ هم ډکه خلکو په شیخ صاحب پسې کنځلې کولې په شیخ صاحب په تصویرانو باندې غلط عکسونه پرېښودل ملنډې ورپسې کولې ډرامې ورپسې کولې سپکاوي ولکو ولې هغه ټرینډ و ځکه چې خلکو ویډیوز وکړل چې شیخ صاحب غلطه خبره کړې هغې پسې بیا ډرامې کولې حالانکې فریډم اف سپیچ چاته دا حق حاصل دی چې یو کس په خپل اظهار رایې پیش کړي او بل کس په راځي په هغه باندې به تنقید کوي او تنقید به په داسې طریقه باندې کوي لکه په شیخ صاحب باندې چې خلکو وکړو په داسې طریقه باندې چې په مخ باندې بوله تصویران پرېږدي دې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت نه ښکاري دې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پټکې نه ښکاري د تنقید کولو خپله طریقه ده څنګه چې هغه خپل اظهار رایې په ښکلي انداز کې پیش کړه دقه شانته اختلاف رایې پیش کړه په ښه طریقې سره پیش کړه خو ولې ټرینډ دی صرف ټیک ټاک دی فیسبوک دی سوشل میډیا ده تصویران دي ټمپلیټس دي او کور فوټوګان دي نو دې نه علاوه نور هیڅ هم نشته ړومبې زه بیا دا نور او ټول پښتانه نه زمونږ په شهادت سره څه کار شته ښه ده چې شیخ صاحب لاړو هیڅ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخري زمانه د یو شخصیت کاش کې چې دا په شهادت سره وشي هغه ته خو ډېر ښکلی مقام ملاو شو کم مقام ورته ملاو شو امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د حق او باطل فیصلې جنازې کوي د شیخ صاحب جنازې دا فیصله وکړه چې هغه په حق باندې دومره لوی شخصیت زمونږ د ګوتو نه لاړو تاسو ته پته شته مونږ څومره نقصان وکړو تاسو ته پته شته مونږ څه بېللو هېڅ پته نشته 15 ورځې ټرینډ دی ویډیوز به وچلیږي ټیک ټاک یې به وچلیږي فیسبوک به وچلیږي خپلې ویډیوګانې مشهور شي خلک ریفریش شي وایي چې څونه ویور راغله څونه ویور لومبې زه بیا نور خلک مونږ سره دا احساس شته چې مونږ څومره غټه سرمایه بیله بل شیخ په راځي په یو مدرسه کې او په لکونو شاګردان به بل شیخ په راپاسېږي پیدا کېږي به بیا غټېږي او بیا علم کوي بیا به د شیخ ادریس صاحب
مقام ته رسي او پس د هغې نه به هغه بیا موږ ته درس او تدریس راکوي او په یو خبره د هغه په اظهار رایې باندې بیا هغه موږ راټینګو دې حد ته به راولو او دا د پنجاب نه څوک راغلي د اسرائیل نه څوک راغلي چې شهید یې کو موږ په خپله باندې شهید کو موږ ویشتو موږ ورسره داسې وکړل څومره م تنګ کړی د دې شهادت نه مخکې هغه سره موږ څه څه ونه کړل دا کم خلک چې نن راپاسي د هغې عکسونه پرېږدي او جړاګانې ورسره پرېښي ولې دا ټرینډ دی د دې نه مخکې د څه ټرینډ و د شیخ صاحب همدغه خلکو شیخ صاحب پسې کنځلې کولې ولې کولې دا دومره وړوکي شخصیت و ټوله پښتونخوا په یتیمان شو ټول طلبا په یتیمان شو موږ سره دې خبرې علم شته نشته ولې زمونږ ټیک ټاک زمونږ فیسبوک زمونږ سوشل میډیا هغه روانه ده که نه موږ په شیخ صاحب باندې څه کوو پته خو به هغه چاته لګي کوم چې په مدرسو کې ناست دي پرون چې کومه ګدۍ خالي و په 12 بجې باندې کوم خلک درس ته ناست وو شیخ صاحب رانغې شیخ صاحب شهید شو موږ په خپله باندې ویشتو تا ویشتې هر هغه پښتون ویشتې کم چې راغې شیخ صاحب پسې ویډیوز وکړل شیخ صاحب یې دې حد ته راورسو خلکو له دا مقرر ورکړه چې راشه او په خپلو عالمانو باندې په مولانا خانزیب باندې هم لومبې مونږ کریټیسایز کړی پس د هغې نه نور خلک راغلل او هغوی شهید کو مولانا سمیع الحق باندې لومبې ګوته مونږ اوچته کړې وه وروسته نور خلک راغلل او هغوی شهید کو کله چې ورته موقع ورکې شهید کېږي ولې شهید کېږي موږ سره ټرنډونه دي موږ سره کنټینټ دي موږ راځو موږ به ویډیوز کوو موږ به ټیک ټاک یې جوړو موږ به ریفریش یې وکړو چې څونه ویو ورپې رال سپین حقیقت دی والله په خدای قسم که چا کې د اورېدو برداشت موږ ډېره لویه سرمایه بیله دا حقیقت دی موږ شیخ ادریس صاحب علامه صاحب هم بیلو شیخ الحدیث هم بیلو په زړه کې په لکونو حدیث چې دی هغه دفن شو په دغه خاورو کې د علم دروازې بندېږي د کاڼو باران موشي په دې قام باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه زمانه د خپل زوال او هغه قام د خپل زوال ته انتظار کوي چې کله په کم قام کې په علماو پسې په حق پرستو پسې په لوی خلکو پسې په پګړۍ پسې په سنت پسې په شریعت پسې خندا شروع شي ډرامې شروع شي زمونږ اوقات او زمونږ حیثیت څه دی مونږ خپله څه نه کوو مونږ په خپل ځان کې د غفلت په اړه هیڅ ونه ویل مونږ ملا کنځلې مونږ یې پټکې کنځلې مونږ به سبا خپلو بچو ته دغه درس ورکوو مونږ شیخ ادریس کنځلې مونږ مجیب زلمې کنځلې زمونږ د کنځلو نه علاوه بل څه کار شته یو شخصیت ته دې حد ته راجوړ کړي چې هغه کېناست یو څو ورځې مخکې ویډیو وکړه او وی خیر دې را دي شي دا کوم خلک چې ما پسې کنځل کړي ما سره مخامخ دومره لوی علم زمونږ اوقات او زمونږ حیثیت سره چې دومره لوی علم به مونږ پسې ویډیو کوي چې راشه که ما نه څه غلطي شوي چې زه د خپله خبره انسان یم کېدای شي غلطي رانه شوي او په سبا باندې شهید کې مونږ ټول چې څومره یو مونږ ټول له شیخ صاحب مجرمان یو او دا حقیقت دی او دا را سره ومني کور د هغو روان شه چې په ژوند یې قدر نه کوي مرګ نه پس بیا وایي چې د مخ نه رڼا خطا